تفسیر ابن کثیر دا خبر لیکلی ده خام تفسیر ابن کثیر دا خبر لیکلی ده او د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے نقل کړی ده چې په ابتدا کې آدم علیه السلام ته صرف دا حکم و چې ته بچی سیوا کا چې یو امت یو جماعت نه جوړ شي آدم علیه السلام او حوا بیبي چې دنیا ته رالل نو یو نظام الله جاری کړ د توالد او د تناسل یعنی دا غینه اولاد پیدا کېدو نسل به پیدا کېدو نو وی اول کې دا سی وجه الله جل جلاله به د آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه په یو حمل باندې په یو وخت کې دو بچی پیدا کول یو الک او جنای دا به برخ کېدل بل وخت کې بیا یو الک یو جنای برخ کېدل او دا غي د پاره وت الله حکم دار علی ګلو چې دا لومبنه الک چې کوم دی نو دا به د رستنی جنای سره او دا رستنی لک به د لومبنه جنای سره نکاح کوي اگر چې دا یو د پلار او د مور نو دا رو خورو خدغه وخت کې لا په شریعت مطهره کې دا حرام نو آدم علیه السلام په شریعت کې دا حرام نو د ضرورت د وجه الله دا جایز ګرځولیو دا سو شو چې قابیل غټ قاب سره قابیل نو می الک او د سره یو خور پیدا شو چې دا غي نومو اقلیمه یا اقلیمه غټ قاب سره دا رو خور چې کوم دین په یو حمل باندې په یو جوړه کې پیدا شو او دا جنای چې ون دا ډیره زیاته خسته وا الله جل جلاله وتا یو بے پناه حسن ورکړو ورپسې بل جوړه چې کوم پیدا شون داغي الک نوم دی حابیل او د حابیل سر چې کوم خور پیدا شونو نوم خو مفسرین نه ذکر کړي خو حابیل سر چې کوم خور پیدا شونه غلګه د شکل نه بد صورت وا خپل نه وا د انسان هغه طبيعي تور میلان هغه طرف ته کمو حکم داو چې د حابیل خور سره به قابیل نکاح کوي او د قابیل خور سره به حابیل نکاح کوي لیکن قابیل دا خبره د برداشت نه بهر وګڼله وینا زما خور خسته ده او د قابیل خور بدرنګ ده نو زه چرې داسې نه کوم چې زه د خپل خور د په نکاح کوم او زه د بدرنګ زو کوم وی بس ور خپل خور سره نکاح کوم ماره پردا کافی ده د داسې نه کوم هغه ته وی چې نه دا ناروادي د خپل خور سره نکاح نه کی خو بهر حالت د دې اختلاف تنازع یو حد ته ورسېده آدم علیه السلام ته وی چې تاسو له فیصله کوم زما په فیصله باندې وستاسو امینی راځي چې وګورو چې منګه تاسو دواړو کې څوک په حق باندې نه تبم یو قربانیو کې قابل دی وی حابیل دی وی تبم یو قربانیو کې او د هغه زمانی دستور د قربانۍ داو چې چا به قرباني وکړه نو بیا بیراله یو میدان کې به کې خدا نو چې د اسمان نه به اور راغی کومه قرباني به اوس وزولن هغه به قبول و د الله پنځ او کومه قرباني چې به ونه سوځي د نه به د الله پنځ باندې قبول نه و دواړو قربانۍ وکړي د بار د فیصلې او د جنگ د ختمولو غیبی ور راغی او د حابیل قربانی اوسوزوله او د قابیل قربانی چې ونه په میدان باندې د کشن په ډاګه پاتې شو وې دغه یو وجدام وجه حابیل کوم قربانی کړي و نو هغه د خولي مال نه کړي و د خسته مال نه خولي بيزه په خپل ګړو کې یا خپل ګړو کې یو غټه ګډه راټینګ کړه
او قابیل چې و قابیل نو د باره کې راځي د زمیدارو نو بس داسې یو خوارپړه کوم د کې ساروی راټینګ ګډه یا بیزا غیلا رکړه یو روایت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راغلی دي ابن کثیر نقل کړی دی چې د اسمان نه اور راغی او د حابیل قربانی وسېزله او د قابیل په ځمکه باندې پاتې شو اسمان طرف ته وړه اور بس اوچته وکړه وای دا هغه ګړو چې بیا الله جل جلاله په وخت د ذبح د اسماعیل علیه السلام کې را لېږلو وفدیناه بذبح عظیم الدرازی نو چې د حابیل قربانی قبول شو د قابیله قبول نشو نو د نور په ضد او په عناد کې راغی حسد کې راغی او هغه حسد او عناد دې درجه ته روشت کو چې بس ضرور د قتل د پاره منصوبه جوړ کړه دا قابیل بوس لګین حابیل به قتلې ښه پیژنې بهم په دې معنی قابیل حابیل قاتل کم کاپ راځي او قابیل کم کاپ راځي نو قابیل چې دین د وجل کړي دی او حابیل مړ کړي دی ښه په دې باندې به پیژنې ښه قاتل کو اوس د قتل کولو منسوبې چې جوړول په دغه وخت کې آدم علیه السلام حج روانو آدم علیه السلام دی دوی چې زما کې شریفې ته زما او چې واپس راشم نو تاسو نکاح هم په دغه بندوبست باندې کوم چې څنګه الله ته منظور ده او دی لاړم وای چې لاړو نو دلته کې حابیل په دې حرکتونو باندې پوه شي زما د ارور زما د مرګ بنا تړي نو د ځان سره خپل ګړي بيزي واغستې دی یو غر ته لاړو قابیل وبس غلې غلې ګرځېدو یو ورځ یو کتېدل دی په غر کې وده دی یو غټ غټې راواغستې د دغه پرې له اخلاص کو او دی شهید شو او بازي وینه په دغه شان عامه طریقه باندې وو باجو بهر حال خو مړ کو خو قابیل د خپل ځان دفاع نه کړه د خپل ځان دفاع نه کړه چې ګلې دې مړ کنه بیا خدا په مخ د زمکه باندې ډومنه قتلو چل ولنه ورته د سره سوکم وای قابیل چې کوم دی نو د حابیل په مرګ دور نو ستومانه شوی چې سور بیا په دی ګرځول باندې ستومانه شوی په مخ د زمکه د ډومنه مړو پوګه به راچول کله یو خوړو کله به بل خوړو ګرځوي الله جل جلاله به طور امتحان او نمونه دو کارغان نولیگل سو کوئی دو ملائکی وی خو شکل د کارغانو کې وی او هغه دوالو کارغانو کې بیا تفصیل لري سو کوئی چې دا یو کارغه د مخ کې نه مړو دا بل له خپل راغي او سو کوئی نه دوالو د مخ کې جګړه شو قابیل وته نه قتل نه غهانه د یو کارغو لګي د بلې مړکو چې مړې کنه بیا وته دی اوس ګوري تماشه کوي هغه کارغو لګي د پر خپل پنجو باندې په مخوکه باندې د ازمکه واله او کنستلې خاري راويشتي چې یو کون غونډه کې یو کون پاغي کې دا کارغه کې غو د خاري په ورواړولې قابیل پوښ جو واه دا خو زماته چلو خو یو قسم لا او ځان سره د خپېمانه اظهار موکو کاش زنن دوره کمزور شم چې کارغه زده کړې د کې ناستم د مولګي د یو قبر یو کنستې دا پای کې د خپل ور دفن کو اوس قرآن کریم خود واقعو بیانولو کتاب نه دی قرآن دا واقعو له بیان کړه نو یو ماوی چې بنیاد د دې سو نمونه بیان کړه د دې خبرې چې ګل استا دشمن په دا باندې حمله کوي نو په دا باندې دغه وخت کې خپل دفاع کول لازم دي د قابیل په شان دی باندې کېږي چې ځان به دران غختي خپل دفاع په خپل باندې کې د خپل وس مطابق باقی حفاظت کوونکې بچ کوونکې ذات خود الله دی خو ته خپل دفاع در خپل حدا پورې برابر بیاي بهر حال
یو واقع کې اصل نمونه هم دقه وه. بني اسرائیلو جهاد کوي په جهاد کې بزدلای نه کار مالی یعنی وګورئ که نه حابیل ته چې ځان یې سوس کو نو بس مړی کو نو دا نه دي پکار. نو دا نمونه بیانوي په ترک د جهاد او په ترک د خپلې دفاع باندې. دا